بسم الله الرحمن الرحیم. موږ خو دا پروګرام دلته کله یاسین بھائی سروجي سره موږ رابطه هم وکړه، چونکې هغه مصروف و. ما ته ویل چې ته وکړه او د هغې نه بعد چې څه و موږ به رسه کوو. فرمان بھائی نشته، د هغې کمی موږ محسوسوو. زموږ سره به دې کې په ملکان کې ډېره منډه تړله. یاسین خان وایي، فرمان وایي، بغیر څه لالچه زموږ سره راځي غونډې تړلې وایي د پارټي مضبوطۍ دلته. نو انشاءالله د هغې که محنت چې دی هغه به هم رایګه نه ځي، د هغې ثمرات به انشاءالله ورته میلاویږي. نصیر وایي تاسو چې دې پارټۍ ته راغلئ دا ولې دی ملکنډ کې خو پي ټي آی ښه خلک هم شته دی، نو څه وجوهات و چې تاسو دومره شاته شوئ او مجبوره شوئ چې تاسو دې پارټۍ ته راغلئ؟ نه زموږ خو مجبوري زیات دا وه چې موږ دا پي ټي آی چې کوم 1996 کې لومړنی بوټ ولې موږ ورکړی و او دا بوټی موږ ولګاوه او هغې څانګې وکړې، پاڼې وکړې. هغه کې بیا داسې خلک هغه مشران کړه چې هغو د هغو کارکردګۍ ته نه دي کتلي، لکه د چای کور ته کتلي، د چای بنګلې ته کتلي، لکه هغو په میرټ پسې نه دي تللي. لکه د عمران خان چې کومه خبرې کوي چې په میرټ باندې به کسان راځي یا په میرټ باندې به په اسکول کې راځي استادان راځي، نو میرټ نشته. لکه داسې مسلې دي لکه په دې ملکنډ کې یا په کوز ملکنډ کې په بر ملکنډ کې داسې خلک هغو مشران کړي دي چې هغو په خپله باندې خبرې کول والا خبرې نشي کولی. لکه د هغو لکه عدالت ته بوځي نو په عدالت کې خبرې نشي کولی، که هغه ته دلته د چا سره ملاقات له بوځي هغه ته هم خبرې نشي کولی. زموږ لپاره داسې لیډرشپ نه دی پکار، زموږ لپاره داسې لیډرشپ پکار دی چې هغه په هر ځای کې د عوامو لپاره منډه وهلی شي. نو د پي ټي آی کوم کسان چې دلته دي نو هغه مخکې که د نورو پارټو خلک وو هغه هم تا ته په خپله پته ده. سجاد بھائی که د ګیس دا مسلې دي ټول چوربازي ده، بھائی د یو نه پیسې اخلي د بل نه پیسې اخلي، ټول غله دي. که څوک د بجلۍ ستن خرڅوي ورکوي هغه پرې خرڅوي او هغه ورته دا بیا هغه د هغه نه ویډیو وکړي چې دا له موږ هسې ورکړه. که چې د چا د ګیس پیپ کېږي نو په هغه کې خامخا دوی پیسې خوري. نو زموږ لپاره موږ دا وایو چې موږ یو داسې پارټۍ ته لاړی چې په هغې کې پیسه نه چلېږي. لکه موږ چې لکه ته ما له ووټ رام نه مو کې که نه او زه تا له کار وکړم نو ستا زړه به دا وغواړي چې بھائی دې سړي له ما ووټ ورکړی. داسې څوک چاته نه وایي چې ته به یاره زه ما ته قسم وخوره ته به ما له ووټ راکړې یا ته به ما ته په قرآن لاس کړې چې ته به ما له ووټ راکړې. نه، د یو سړي زړه وګټه چې د انسان زړه دې وګاټو که نه تا له به خلک ووټ هم درکوي، تا له به ستا لپاره به منډه هم وهي، ستا لپاره به منډه تړل هم وهي. خو لکه زموږ د پي ټي آی چې څومره علاقې د دې بر علاقو خلک دی نو بھائی یو د دې پارټۍ د مشرۍ قابلان نه وو. خو لکه په میرټ باندې دلته دغه نه راشوی مشري نه راشوی، دغه په پیسه پسې خلک تللی دی، په بنګله پسې تللی دی، په کور یې لیدلی دی او چېرته چا کې به چرچ ګوړی خوړلی په هغه باندې مشران کړي دي.